ګورئ ټولو نه اول د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په معجزاتو کې د ټولو نه لویه معجزه او د ټولو نه غټه معجزه او داسې معجزه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په معجزاتو کې دین باندې معجزه نشتا، دین لویه معجزه نشتا. او دا داسې معجزه ده، دا یاد لرئ بعض معجزات دا وخت سره تعلق ساتي، هغه بیا ختم شي، یعنی په یو خاص ټیم کې په یو خاص وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک کارا کړي د ضرورت په بنیاد باندې، یا د چا د سوال د وجنا، یا چا د التماس د وجنا، یا چا د غوښتې د وجنا چې مونږ ته دا معجزه ښکارا کړه او په هغه ټیم کې ښکاري او هغه ختم شوي. خدا داسې معجزه ده چې دا معجزه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک به د قیامت مازیګر پورې جاری اوساري. او هغه ټولو معجزاتو کې غټه معجزه د پیغمبر علیه السلام اول نمبر هغه قرآن کریم مبارک دی. لږ ځان پوه کړئ په دې باندې لږم پویوم. قرآن کریم دې ته ویل کېږي کلام الله، دا د رب لا یزال کلام دی. د دې الفاظم رب لا یزال د طرف نه نازل دي او د دې مفهوم او معنا اغم د رب لا یزال د طرف نه نازل ده. په کلام الله کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا رب لا یزال د طرف نه نه د لفظ د بدلیدو اجازه وا او نه د معنا او د مفهوم د بدلولو اجازه وا. الفاظ بم من جانب الله، مفهوم بم من جانب الله، او ځکه ورته ویل کېږي کلام الله، د خدای پاک جل جلاله کلام. دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په معجزاتو کې چې کله مکمل شو درویش کاله کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې به وحی راتلا. او دلته ډېرې نکتې ما په ذهن کې راځي چې ورته بیان یې کړم خو وخت کمای. ګورئ مخکې انبیاو به طریقه څنګه وه، چرته به چې وحی وه هلته به نبي ته ټولو انبیاء طریقه دا وا. موسی علیہ السلام کو هی تور لراشه تورات یې ولا ورکه، چرته به چې وحی وا الته به نبیو. کمال د مصطفی علیہ السلام دا دی چې چرته مصطفی علیہ السلام الته به وحی وا. څلور ورته مکی او مدنی ویل کېږي. حضور مبارک ته به نه راځي، تعالی به درځي. چې په مکه کې وو هغې قرآن ته رب مکی ووی، چې په مدینه منوره کې هغې قرآن ته څه وویلی شو؟ مدني ورته وویلی شو. دا صرف کمال د رسول الله دی. یا رسول الله مبارکه که ودی، که په کور کې، که ویښې، که په سفر کې، که په حضر کې، که مېلمنو سره یې، که په جهاد کې، که په هر ټیم کې وحی به یا رسول الله مبارکه تعالی درځي. ته به وحی پسې نه راځې. وحی دغه عزت او احترام چې په دې معنا باندې رب لا یزال چاله ورکړی چې وحی هغه پسې تللی ده، هغه وحی پسې نه یې تللی. دا عزت په انبیاو کې رسول الله الله جل جلاله ورکړی. یو خدا کمال دی. نو دغه وحی درویش کاله کې او چې مکمل شو دا داسې کلام دی رسول الله مبارک خلکو ته ووی چې دا د خدای پاک جل جلاله د طرف نه په ما باندې نازل دی. او دغه کلام پاک د رسول الله مبارک تصدیق کا، د پیغمبر علیہ السلام د نبوت تصدیقم کا، او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت تصدیقم کا، او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صادق د امین تصدیقم کا، او د پیغمبر علیہ السلام مبارک د خاتم النبیین تصدیقم کا. کلام د رب لا یزال دی، خو خدای پاک خپل کلام نه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذات لپاره معجزه جوړ کړه. اوس دغه معجزې ته ګورئ چې ما وتا 1400 او 440 کاله یا غینه لږ زیات د دې وشو، ځکه چونکې هجری د هجرت نه پس شروع ده، قرآن کریم په مکه مکرمه کې شروع دی. 1400 کاله یې وشو.
په 1400 کال کې دا داسې معجزه ده د پیغمبر علیه السلام چې کله څوک را اخلي او تلاوت یکا دغه قرآن ورته فرمایي چې رسول الله بمثل بشر دی. دغه قرآن ورته فرمایي چې رسول الله په ټولو کې عمده بشر دی. دغه کلام ورته یي چې خاتم النبیین بشر دی. دغه کلام ورته یي چې د رب لا یزال نبی او رسول بشر دی. دغه کلام ورته یي چې د ټولو انبیاو امام انسان او بشر دی رسول الله. دغه کلام یې تصدیق کړه د رسالتم او د نبوتم او د خاتم النبیینم. دا داسې معجزه ده چې تر قیامت پورې چې انسان د دې تلاوت کا کلام پاک بدا आवाज ور کوي چې دا هغه کلام دی چې په حق نبی او پر رسول باندې نازل دی.